بالخصوص د امت مسلمه ته مسلمانو ته دا پیغام ورکوم چې کسی ما تاسو کتاب مو یو قرآن، رسول مو یو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، خدای مو یو څه اټول دی منو، قبله مې یوه چې یوه طرف ته د موت او لمونځ کوو. او مسلمانه نن د کپیر مقابلې کې که هغه شیعه دی، که هغه اسماعیلیه دی، که هغه هر څوک ویلې نه دی، که هغه اهل سنت والا دی، که هغه اهل تشیع والا دی، نن که چیرې موت او ټوله د کفر مقابلې کې راجامه شو، ته یقین وکړه څه کفر اسلام ته شکست نشي ورکولی. کسې زه ټولو امت مسلمه ته د پیغام ورکوم څه هیڅ کله هم هیچا مذهب ته یا بده خبره مه کوه. متوجه شوې که نه؟ هر چا ته خپل مذهب ښکلی دی، هر چا ته خپل مذهب ښکلی دی. اوس کپیر دی څه بت مني، بت هغه ته بت ښکلی دی، که بت ورته ښکلی نه وي هغه به ورته سجده نه کوله. متوجه شوې که نه؟ دی وجې نه قرآن کې موږ ته خدای قاعده کلیه راکړي دی. خدای یې څه ولا تسبوا الذین کفروا ویسبوا الله عدوا من غیر علم. او خلکو تاسو یې خلکو بتانو ته بعدې خبرې مه کوئ، بتانو ته بعد نه ما یې ویلې، کیدای شي هغه دشمنۍ واجې نه خدای ته زیاړې وکړي. چا ته زیاړې وکړي؟ خدای ته زیاړې وکړي. پس ما ته پکار دی دا قاعده کلیه مد نظر وساتو. څه پکار دی لکه څنګه ما ته خپل مذهب ښکلی دی، همداسې سره بل سړي ته خپل مذهب ښکلی دی. لکه څنګه زه خپل مذهب باندې ننګه کوم، اندیشان سره بل سړی خپل مذهب باندې ننګه کوي. ای تحقیق لیاره هر چا ته خلاصه دی. زه په کار دی تحقیق وکړم چې کوم یو مذهب په حق باندې دی مغه اپنا وکړم، خو اما د زیاړې حق هیڅوک چاته نه لري. متوجه شوې که نه؟ که چیرې مثلا زه بل چا مذهب ته بعد الفاظ استعمالوم، هغه به ما مذهب ته بعد الفاظ استعمالوي. بالخصوص د امت مسلمه ته مسلمانو ته دا پیغام ورکوم چې کسی ما تاسو کتاب مو یو قرآن، رسول مو یو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، خدای مو یو څه اټول دی منو، قبله مې یوه چې یوه طرف ته د موت او لمونځ کوو. او مسلمانه نن د کپیر مقابلې کې که هغه شیعه دی، که هغه اسماعیلیه دی، که هغه هر څوک ویلې نه دی، که هغه اهل سنت والا دی، که هغه اهل تشیع والا دی، نن که چیرې موت او ټوله د کفر مقابلې کې راجامه شو، ته یقین وکړه څه کفر اسلام ته شکست نشي ورکولی. متوجه شوې که نه؟ کفر اسلام ته شکست نشي ورکولی. اسلام یو دوره پاک مذهب دی، یو داسې پاک دین دی چې دی باندې څوک اعتراض نشي کولی، و د اعتراض حق څوک نه لري چې اسلام باندې اعتراض وکړي. اعتراض داسې نشي کولی چې کیدای شي هر یو شي کې خمې ورکوي، خو اما اسلام دین کې خمې نشته. د ما و تاسو نن سبا د یوه بل وینه بیو، ته یقین وکړه چې دا د موت نه بیو، دا د امریکې والا ډالر بیوي، دا د موت نه بیو، دا د اسرائیل والا پیسه بیوي. ویلې واجه څه دی؟ مسلمان خپلو منځو کې داسې اخطا کړل چې یوه بل باندې اخطا کړل، اخطا کړل، اخطا کړل، ویلې اخطا کړل مسلمان. ایدی واجه دا دی چې اسلام مذهب دنیا کې بدنام کی. ځکه چې اسلام داسې مذهب دی چې هغه یو بل قاتل کوي. خپلو ځانو ته توکسه امریکې کې به توکسه، امریکې کې ځان ته څومره ماحول پیدا کړی دی، اسرائیلو ځان ته څنګه روډونه، څنګه مثلا ماحول، څنګه آرائش، څنګه آرام، آلته ځان ته آرام پیدا کړی دی، آرائش پیدا کړی دی، ګاډي روډونه وغیره اندیشون سره امریکا وکسه څنګه آرائش ځان ته پیدا کړی، آرامیش ځان ته پیدا کړی دی. اما مسلمان خپلو منځو کې پیغام راوړی دی. دی باندې دا ډیره جوړه خبره ده، پکار دی د موت سوچ وکړو چې څوک دي چې هغه د موت د اسلام جامع کې د امریکې و د اسرائیل والا کردار ادا کوي.